الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. نبی علیہ السلام د سیرت مبارکی ویا کی هغه واقعا وا چې کله اصحاب فیل اغي اراده دا وکړه چې په مکه باندې چړاو کو او حمله وکړو او بیا د اغینه هغه د عربو بعضی قبیله هغه خبر شولې نو اغي اومه پورا د دغه خلکو د روکتام د پاره اغي ځان تیار کو په اغي کې څه خلک داسي و چې یو ذو نفر دا عربو کې یو سړی و چې د عربو قیادت هغه اختیار کو او د عرب خلک یې راجمع کړل او د مقابلې دپاره د ابرهه د لښکر دپاره مقابلې ته راووتو خو لیکن د ابرهه لښکر هغه زیات قوي و زیات طاقتور و نو دغه خلک هغه قیدیان کړل تر دې پورې چې کوم سړی چې هغه د دې کمانډر او مشر او دغه په قیادت کې د خلک راوتی او زو نفر نو هغه دی خپل ځان سره قید کو او چې کېږي که نو هغه خپل ځان سره روان کو خو لیکن دی دغه کامیابي دا دی د مستقبل کامیابي وګڼله چې موږ په دې باندې کامیاب شو نو موږ به مستقبل کې نور کامیاب شو او دغه ذو نفر دته چې کله شکست وشوندي د دې خپل ځان سره هغه قید که او ځان سره روان کو مخکې تلل بلې یو قبیله وه قبیله بنو خثعم چې هغه اومه د دغې د کعبې د حفاظت دپاره د ابرهه لښکر سره د جنګېدلو په نیت باندې هغه راووتله او د هغې چې کوم مشر نفیل بن حبیب د هغه په سربراهۍ کې دغه لښکر تیار شوی او دا راووته دې سره مقابله وکړله چونکې ابرهه الله تعالی په خپله باندې هلاکه نو ځکه په دغې خلکو باندې هغه سوموند هغې خلکو باندې برې اوموند هغه خلکو باندې زورور رالل او دغه دواړه لښکرې د ذو نفر چې کوم لښکرو او دغه د نفیل بن حبیب د هغه چې کوم لښکرو نو هغه ناکامه شول او دغه دواړه کسان ځان سره د دې وجې نه هغه روان کړل چې دوی زمونږ رهنمایي وکړي او موږ ته لاره وښایي په دغه وجه باندې دا دواړه قیدیان کړل خو کته یې نه کړل د دې ژوند هغه دوی د خپل ځان دپاره یو داسې طریقه اختیار کړله چې موږ به د دې نه د لارو تپوس کوو چونکې دوی زموږ په قبضه کې دي او دوی ته به موږ دا چېرې تاسو وجنو نو بیا به دوی موږ ته د هغې وجې نه هغه لاره به راته ښایي او دقه شانتې د ابرهه لښکر هغه را روانو کله چې د طائف ته را ورسېد نو په طائف کې یوه قبیله وه چې هغه قبیله ثقیف د هغه د نورو قبایلو سره اومه هغې دا مشوره کړې وه خو د هغې ته چې کله د ابرهه د لښکر د طاقت پته ولګېدله چېرې دا خو یو ډېر طاقتور او مضبوط لښکر دی او موږ د دې مقابله نشو کولی او د دې د حالاتو نه هغه خبر شوي نو چې کله د دې د حالاتو نه خبر شوي د حالاتو د خبرداري د وجې نه چې کله دې نږدې رالو نو دوی ورته خپله یو بوتخانه یاده کړله چې په هغې کې یو بوت دی چې هغه ته یې د لات نوم ایښی دی چونکې دا د عربو غټ بوتانو لات او منات او غزه چېرې زموږ د بوتخانه مه روانوئ موږ تاسو ته هېڅ نه وایو او د دې سره سره دوی ورله یو کس ورکړو چې د هغه ابورغال نوم هغه یې ورسره ولیږو او ابرهه په دې باندې ډېر زیات هغه خوشحاله شي چېرې تاسو خو زموږ مدد وکړو دوی را روان شول او چې کله د طائف نه دی خوا مغمس مقام ته را ورسېدل نو د مغمس مقام کې د قریشو چې څومره اوخان هغه سرېدل چې د هغې څومره چراهګاه کې څومره نور اوخانو هغه ټول د دغې د ابرهه په حکم سره هغه اوخان هغه سورلی هغه ټول دغې خلکو چې کوم د ابرهه لښکرو هغې لښکر هغه په خپلې قبضه کې راوستل چې کله په خپله قبضه کې هغې راوستل چونکې دې کې د نبي علیه السلام د جد امجد د نبی علیه السلام نیکه د عبدالمطلب صاحب د هغه اوخان پکې اومه 200 اوخانو پکې او چې کله
دی رالل دې ځای کې دی د اوښان هغه قید کړل، د خلکو اوښان هغه یې قبضه کړل. د هغې نه بعد دی مشوره وکړله او یو دوه کسان یې هغه مکې ته راولېږل. او چې کله یې مکې ته راولېږل نو په مکه کې د مشرانو سره هغې ته یې دا وویل چې یاره موږ تاسو ته هېڅ هم نه وایو، زموږ جنګ د تاسو سره نه دی بلکې زموږ جنګ هغه صرف دا دی چې موږ به د کعبه دا به منهدم کو، دا به روانه کو، دا به راورغړو او دا به ګټې لوټې کو او بیا به بس موږ ځو. په دې خبره باندې دې سره چې دې ته اطلاع ورکوله. نو چې کله د دې د سفیر هغه راغی حناطه حمیري چې هغه کله مکې ته داخل شو د مکې قریشو سره، هغې سره یې دغه خبرې اترې وشولې چې زموږ مقصد هغه صرف د کعبې روانول دي، نور هېڅ یو څیز نه دی، تاسو ته څه نقصان وغیره هغه نه رسو. نو حناطه چې کله د مکې مکرمه کې هغه داخل شو نو د ټولو نه لومړی ملاقات د عبدالمطلب سره یې وکړو، ځکه چې د بعضې د قریشو خلکو ورته وي چې یاره دا زموږ مشر دی. هغه سره میلاو شو او هغه سره دا خبره وکړله، د ابرهه هغه پیغام ورته راورسو. او په یو روایت کې دا دي چې کله د عبدالمطلب ته دا خبر راورسو نو هغه ورته د خپل طرف نه دا جواب ورکړه چې یاره نه زموږ دومره طاقت شته دی او نه موږ سره دومره اسلحه شته دی چې موږ تاسو سره څه وکړو، مقابله وکړو، موږ تاسو سره جنګ وکړو. چونکې د کعبې رب او مالک هغه شته دی، هغه به د تاسو نه د خپل څیز هغه تپوسو کوي، یعنی هغه تاسو د دې روانولو ته نه پرېږدي. نو چې کله ورته دا خبرې وکړلې نو دغه حناطه حمیري چې دا سفیر د ابرهه نو هغه ورته وایي چې تاسو ما سره ورشئ او ابرهه سره به تاسو خبرې وکړئ. نو چې کله ابرهه سره راغی، ابرهه سره او چې ابرهه وی کله دې ولیدو عبدالمطلب صاحب یې ولیدو نو وایي د عبدالمطلب صاحب د عبدالمطلب هغه عزت هغه د ده په زړه کې ډېر زیات و چې دی ورته د خپل تخت نه راکوز شه او د سره په میدان باندې کېناستو. چونکې د ده په زړه کې دا راله چې یاره دا سړی خو ډېر هوښیار سړی دی، عقلمند سړی دی او ډېر باعزته سړی دی، که چېرته دی ما ته وایي چېرې دا مکه مه روانوم زه به د خبره ومنم. نو وایي چې کله هغه د سره په ځمکه باندې کېناستو نو وایي ده ته یې وایي چې ته په څه غرض باندې راغلی؟ زه خو په دې غرض راغلی یم چې زما اوښان مې نیسلي دي زه راغلی. نو دی ورته تا داسې خبره وکړله ته دې خبرې له راغلې؟ عبدالمطلب صاحب ته وایي چې او دقې خبرې له راغلې. وایي ما خو چې ته به زما نه د مکې د روانولو یعنې چې دا مه روانوئ، ته به زما نه د دې ما ته به درخواست وکړي چې یاره تاسو واپس لاړ شئ دا مه روانوئ. عبدالمطلب صاحب ورته یو خبره وکړله، وی چونکې زه د اوښانو مالک یم، اوښان زما ملکیت دی، زه د هغې تپوس کوم چې دا په ما لازم ده او د کعبې مالک هم شته دی، د کعبې رب هم شته دی، هغه به د تاسو نه د هغې حفاظت به هم کوي او هغه به ستاسو مقابله هم کوي. دا خبرې ورته وکړلې. بیا عبدالمطلب صاحب هغه خپل اوښان هغه ترېنه واغستل او هغه ترېنه را روان شو. چې کله ترې را روان شو په بله ورځ سحر باندې ابرهه هغه ولګېدو او بیا یو واقعه کې دا هم راځي چې دغه د قریشو دا سرداران رالل او دی دغې ابرهه ته ووایي تهامه دا یوه ځمکه وه چېرې د دې د ځمکې حصه به موږ تاسو ته هغه څه ناڅه راکوو، موږ به تاسو ته د دې نه دومره حصه راکوو دا کعبه تاسو مه روانوئ. خو لیکن ابرهه د هغې نه انکار وکړو. عبدالمطلب صاحب د دې نه خپل اوښان واغستل او راغی او چې کله راغی نو دغه د قریشو دغه خلکو ورسره رالل، کعبې ته رالل او چې کله کعبې ته رالل د کعبې غلاف یې ونیسه. الله تعالی ته سوال وکړه چې الله دا خو ستا کور دی او دا د ابراهیم خلیل الله په خپلو لاسو باندې جوړ کړی دی، ته د دې حفاظت وکړي. دا دعاګانې وغوښتلې او الله ته یې ژړا وکړله، زاري فریاد یې ورته وکړو او بیا د هغه ځای نه ووتلل. چونکې هغې ته پته وه چې دا خلک د دې مقابله نشي کولی، دوی باندې به عذاب هغه نازلېږي، خو چې موږ د دې ځای نه ووځو. نو دغه خلک هغې لاړل او دې غرونو ته هغه وختل او د ابرهه چې کوم لښکر نو هغې د حملې دپاره هغې تیاري شروع کړله. چې کله د حملې دپاره تیاري شروع کړله نو هغه محمود نوم اوښ چې کوم ورله د حبشې بادشاه رالېږلی هغه یې مخکې کړ. چې کله هغه مخکې کړ نو دغه نوفیل بن حبیب هغه راغی او چې کله دا نوفیل بن حبیب هغه راغی او د دې اتي په غوږ کې ووایي چې دا ګورې د امن ښار دی، دا د امن ښار دی، لہذا د دې ځای نه واپس شه نو سالم به لاړ شي. دا یې ورله په غوږ کې ووایي چې دا یې ورله په غوږ کې ووایي اتي په ځای باندې کېناست.
نو دی په ډېرې وسې وکړلې تر دې پورې چې پیزوان یې ورته واچو حالانکې څاروي د پیزوان نه بیا ډېره په اسانه باندې پاسي په هغې باندې پانسېدو او ډېرې طریقې ورسره وکړلې هغه په ځای باندې ناست هغه پاسېده نه وایي شام طرف ته یې ورله مخکې نو پاسېدو او دکه رنګې نور طرفونو ته ورله مخکې چېرې په دې نیت باندې چې دی دې خوا بوزونې هغه به پاسېدو خو چې کله به یې کعبې ته ورله مخکې نو هغه به په ځای باندې کېناستو نو چې کله دا حالات دی ولیدل چې یمن طرف ته شام طرف ته دی په هغه طرف باندې دی پاسېدو خو لیکن کعبې طرف په راتللو باندې دی چرته دی او نه درېدو اوس د وی په دغه دوران کې چې د اسمان نه گویا کې یو داسې کرشمه هغه ظاهره شوله چې مخکې داسې چرته هغه ظاهره شوې نه وه او د مرغو کتارونه هغه په اسمان کې چې کوم دی نو هغه ښکاره شولو او هغې د مرغو هغې کتارونو هر یوې مرغۍ چې هغه د هغې په باره کې راځي چې دا د کمترې نه وړه وه د کمترې نه وړه وه او هغې سره 3 کاڼي یو ورسره په مخوکه کې او 2 ورسره په پنجو کې دکه شانتې نیسلي او رالل او په دغه هغه کاڼي چې هغه څه وي هغه داسې وو لکه څنګه چې د ټیکرې دی دا په اور کې پوخ شي یعنی هغه د منګي هغه د ټیکري په شانتې هغه کاڼو چې هغه په اور کې خاوري هغه په اور کې پخه شي هغه بیا د ټیکري په شانتې شي هغه وه هغه ځان سره راړل او گویا کې د ابرهه په لښکر باندې هغه ورول شروع شول او د هغې ورول هغه داسې وو لکه چې ګولۍ او په دې خلکو به چې لګېدل نو د دې هغه هاتیان او دی هغه به یې داسې کول چې تا به وایي چې دا چېرته په ګولۍ باندې لګېدلي دي او ټولې دی داسې لکه څنګه چې ګولۍ سورې کې یو انسان دقه شانتې دی سوري کړل او دا خلک څه په یو طرف وتښتېدل څه په بل طرف وتښتېدل ټول په یو ځای باندې هغه وفات شوي مړه شوي نه دي هلاک شوي نه دي بلکې یو طرف ته او بل طرف ته هغه وتښتېدل تر دې چې ابرهه اومه هغه په دې کې لګېدلی و او د لګېدلو سره هغه واپس شو یعنی چې د کوم ځای نه راغلی و هغه ځای ته صنعا ښار ته دی واپس شو او د دغې د زخمونو هغه تاب هغه چې کوم دی نو د ونه سکو هغه د یعنی هغه زخمونه دومره زیات شول چې گویا کې وي د بدن نه به هغه غوښې هغه به ریجېدلې او د هغې نه به یو بدبویي او قسم لتلله تر دې پورې چې د بدن هغه ټوکړې ټوکړې شو او دی په صنعا ښار کې هغه مړ شو هغه مردار شو او د ابرهه چې کوم هغه هاتي محمود چې د هغه نوم نو گویا کې هغه چې کومو 2 کسانو د نیولو دغه 2 کسانو نیولو چې را د مکې طرف ته د مونږ وزو او د باندې مونږ د مکې هغه آبادی یعنی د مکې چې کومه د بیت الله دی هغه پې نه مونږ منهدم کو او روان کو نو دا دواړه دا ړانده اومو او داسې چې دا فالج وولیو او محمد بن اسحاق هغه عائشه رضی الله تعالی عنها هغه روایت کوي چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما دا دواړه په داسې حالت کې ودل چې دا ړانده اومو او دا فالج وغلیو او حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې دا د اسماء رضی الله تعالی عنها خور دی چې دا دواړه ما ولیدل په خپل باندې چې دی سو یعنی دی هغه خیر هغه